دغه غیرتمندو د چارسدې د دغې زرخیزې ځمکې درنو مسلمانانو وروڼو، زه چې کله د چارسدې ځمکې ته قدم رنجي کوم او دلته راځم نو سوچ دا کوم چې دا په مخمل کې د ټاټ پیول لګول دي، ځکه د چارسدې معظم په دې دلالت کوي چې ډېر لوی خلک پیدا کړي. د خلکو نه مراد زما علما دي د کتاب او د سنت، او حالا هم په چارسده کې لوی لوی علما موجود دي. صرف دی یونین کونسل کې ما د مولانا امجد صاحب نه تپوس وکړو چې دې وخت کې تقریبا د 300 نه زیات علما کرام موجود دي. واقع دا ده چې دا خلک د مخکې نه د رسول الله عاشقان دي او د الله د دین سره محبت دی. دا هغه ځمکه ده چې علامه شمس الحق افغاني غوندې عظیمه هستی پیدا کړې. دا هغه ځمکه ده چې شیخ حسن جان شهید رحمه الله غوندې عظیم شخصیت پیدا کړې. دا هغه ځمکه ده چې حالا دلته لوی لوی فتاحل ابزاز اباقره د علم موجود دي، د علم شهسواران موجود دي. نو ما غوندې فقیر طالب علم دپاره دلته حاضري د سعادت نه کمه نه ده. او بیا د یو جلسې نسبت چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک نوم او د ذات سره نو دې کې ناسته د الله تعالی نه امید واثق دی چې د شفاعت نبوي صلی الله علیه وسلم یو قوي سبب ګرځي. الله تعالی دې دا ناسته زموږ قبول او منظوره کې د شفاعت سبب دی وګرځي. عزتمند د الله پاک نعمتونو په موږ او تاسو لکه د باران وري، او په هغه نعمتونو کې دوه نعمتونه ډېر اهم دي. یو د پیغمبر علیه السلام ذات مبارک چې د عظیم پیغمبر الله پاک موږ له راکړی، او دویم د هغې هغه هر قول او فعل او هر حدیث چې د امت سره محفوظ دی، دا په دویم نعمت الله تعالی کړی. چنانچه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژبې نه چې کوم الفاظ مبارک راوتي دي ناغه د امت سره الی یومنا هذا و الی یوم القیامه بعینی هغه شان موجود دي چې څنګه د محبوب او د جانان د خولې مبارکې نه هغه الفاظ راوتي. په دې احادیثو کې یو قسم د هغې ته مسلسلات وایي. د مسلسلاتو معنا دا ده چې په کوم هیئت پیغمبر د حدیث صحابو ته بیان کړی دی، په کوم انداز. داسې په سونو احادیث دي لکه مسلسل بوزر ید علی الراس، دا دی چې پیغمبر علیه السلام صحابو ته حدیث بیانونو په سر مبارک لاس کېښودو، نو صحابو چې بیا خپلو شاګردانو ته حدیث بیانونو هغه صحابو په سر لاس کېښودو، نو ښکته شاګردانو چې خپلو شاګردانو ته حدیث بیانو په سر لاس کېښودو، هغه سلسله ده د 1400 کالو نه را روانه ده. مونږ ته خپل استادانو چې د حدیث بیانونو په سر باندې داسې یو حدیث دی، او هغه دا دی چې یو صحابي وایي حضرت انس چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس مبارک کې لاس کېښودو، نو په الله مې د قسمې چې دونه مې نه پاسته مالوچ کتلی دي او دونه مې نه پاسته ریخم کتلی دي، څونه پوست تلې او لاس چې د امام الانبیا علیه السلام. دې حدیث ته مسلسل بالمصافحه وایي. یعنی حضرت انس چې پیغمبر علیه السلام نه د حدیث نقل کولو لاس یې په لاسو کې، انس صاحب چې شاګردانو ته د حدیث ورکولو لاس یې په لاسو کې، شاګردانو چې خپلو شاګردانو ته د حدیث بیانونه داسې په لاس کې، د 1400 کالو نه په دې هیئت د حدیث را رسېدلی دی. ما د خپل استاذ
د عالم اسلام ډېر لوی شخصیت حضرت مولانا حمدالله جان ډاګی بابا رحمه الله د حدیث حاصل هغه چې ماته د حدیث وی نو ما ولا په لاس ګلاس ورکو ماته حدیث بیان او هغه د شیخ الحدیث مولانا ذکریا سے بیان کړي او هغه د خلیل احمد سهارنپوری سے بیان کړي او هغه ته بیا حضرت مولانا احمد علی سهارنپوری سے بیان کړي او هغه ته بیا شاه عبدالغنی مجددی بیان کړي او هغه ته بیا شاه اسحاق بیان کړي او هغه ته بیا شاه عبدالعزیز بیان کړي او هغه ته بیا شاه ولی الله بیان کړي او بیا تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې سند محفوظ. نو موږ سره د خپل پیغمبر حدیث داسې په ناز او په نخرو او په احتیاط سره محفوظ دي. دا د دې امت خاصیت. په بل امت کې دا خبره نشته. د اکثر امتونو د خپل پیغمبرانو خبرې ګډې وړې شوي دي څه موده پس 100 کاله پس. موږ سره د خپل پیغمبر احلیه مبارکه محفوظه ده چې د سر د ویښتو نه واله تر د خپو مبارکو پورې د هغې کم کیفیت او کمه طریقه وه کم انداز او کم خصلت او کم عادت شریفو هغه د دې امت سره محفوظ دي. پیغمبر علیه السلام 63 کاله عمر کې څو ویښته په سر مبارک او ګیره مبارک کې سپینو دم دي صحابه مونږ ته رانقل کړي. فرمایي د 19 ویښتو نه واله تر 20 پورې ویښته دا د پیغمبر علیه السلام په سر مبارک ګیره مبارک کې سپین او صحابه دونه جوړې ته تللي دي چې فرمایي د ټولو نه زیات سپین ویښته د پیغمبر علیه السلام د شونډې مبارک د لاندې چې د ګیرې بچي وه د پښتو کې وایي عربي کې ورته افنونه او انفقه وي په دې کې د ټولو نه زیات سپین ویښته وو. په دویم نمبر باندې کم خط چې د سر نه د ویښتو نه د ګیرې ته راکوزېږي د غوږ او د سترګې په منځ کې په دې کې سپین وو. په دریم نمبر باندې کم سپین ویښته چې وو پیغمبر علیه السلام به چې په سر کې کومه لار ایستله پښتو کې ورته لار وایي اردو کې ورته مانګ وایي عربۍ کې ورته فرق وایي په دې کې په دریم نمبر کم سپین ویښته وو. دونه په جوړې طریقې سره مونږ او تاسو د خپل پلار مخ هم نه دی یاد د خپل پلار هغه شکل هم راته نه دی یاد څونه په جوړه سره چې 1400 کالو نه مونږ ته صحابه دا د پیغمبر علیه السلام د مخ مبارک او د ویښتو نقشه بیان کړي. رسول الله ویښته باره کې راځي چې هغه ګونګریالي نه لکه څنګه چې د سودان د خلکو یې ځکه دا عیب دی نه ډېر معین دا عیب دی. پیغمبر علیه السلام ویښته داسې وو لکه منګز چې پکې ووی او بیا منګز ماته شي چې دا د حسن علامت ګڼلی شي داسې ښایسته به هر وخت ښکارېد. پیغمبر علیه السلام دا روزي مبارکې ډېرې ګورې هم نه وې ډېرې نرۍ هم نه وې ځکه دا دواړه عیب دي. دا روزي د یو بل سره میلاو شوې نه وې په منځ کې خالي ځای وه. پیغمبر علیه السلام دا باڼه مبارک چې وو نو دا اوږده اوږده د دې اوږدو باڼو دپاره خلک خرچونه کوي. پیغمبر علیه السلام له الله تعالی قدرتي ښایسته مزیدار اعلی باڼه ورکړي. پیغمبر علیه السلام باندې په بدن مبارک باندې زاید ویښته نه وه بلکې په کوم ځای چې ویښته په کار دی ګیره کې سر کې او ویښته او د سینې مبارک په دې منځ کې د ویښتو یو لړ راغلی تر نوم مبارک پورې تللی چې هغې به د پیغمبر علیه السلام په بدن کې ښایست پیدا کوو. پیغمبر علیه السلام 3 قسمه د سر ویښته پرېښي وفرا لمه جمه یو تر غوږونو پورې یو د غوږونو نه لږه لاندې یو تر اوږې پورې. پیغمبر علیه السلام په سر ګیره مبارک کې چې دا سپین ویښته 63 کاله پورې دا هم د بزرګۍ لپاره ورنه سپین ویښته د ضعف علامه دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم کې د 400 ځوانانو طاقتونو د سپین ویښته ځای پکې نه خو بیا هم الله ښکاره کړه ځکه دا د بزرګۍ او د مزید تقوا او د حسن علامت دی. پیغمبر علیه السلام قد مبارک چیتم نه و ځکه دام د عیب نښه ډېر دنګ هم نه و ځکه دام د عیب نښه منځ کې و ځکه دا حسن و. خو دا یې معجزه وه چې د ګڼو خلکو په منځ کې به روانو نه دنګ به ښکارېده دا د هغې معجزه وه. پیغمبر علیه السلام مخ ډېر ګول هم نه و ځکه ډېر ګول مکلثم چې ورته عربۍ کې وایي دا د عیب نښه پیړۍ په شان نه ډېر اوږد مخ هم د عیب یې د دې په منځ کې و. پیغمبر علیه السلام مخ مبارک انتهایی مزیدار یو صحابي وي لکه د انور چې راکوز شوی د رسول الله په دې ننګو په مخ کې ګرځېده. پیغمبر علیه السلام دا ننګي مبارک انتهایی مزیدار ښکلي و. کله به چې غوسه شو صحابه فرمایي
وی دونه ښایسته به ښکارېده لکه د انار دانې چې په دې ننګو د پاسه نچوړ کې داسې مزېدار سره سره ننګي به راووته. پیغمبر علیه السلام د غوسې په وخت کې به د دوو وروځو په منځ کې د دې پوزې نه بله د تندي د پاسه یو رک ټوپونه شروع کړو، هغه به ښکارېده، هغې به د پیغمبر علیه السلام ښایست کې نور خوند پیدا کړو. پیغمبر علیه السلام مخ مبارک چې ووه نو هغه داسې نو چې پلن و، داسې نو چې یو طرف ته لنډ و، بلکې د حسن هغه تمام علامتونه پکې پوره وو. پیغمبر علیه السلام رنګ مبارک بارکې راځي چې دې کې سوروالی و او سپینوالی و، او بعضې روایتو کې راځي چې دې کې سپینوالی و او زیړوالی و. دا سپین رنګ چې زیړ ته مایلي دام د حسن علامت ګڼلی شي، دا سپین رنګ چې سور ته مایلي سوروالی پکې دام د حسن علامت ګڼلی شي. پیغمبر علیه السلام سینه مبارکه پلنه وه، ځکه پلنه سینه د کلو سمندر زړه علامت دی. پیغمبر علیه السلام د اډوکو مبارک دا سرونه غټ غټ واره واړه نه، بلکې دا به مزېدار او غټ ښکارېده، ځکه د قوي انسان نښه ده. پیغمبر علیه السلام تندې مبارک کلو تنګ نه و، ځکه کلو تندې د کلو زړه علامت دی. پیغمبر علیه السلام خوله مبارکه ډېره وړه نه وه، ځکه عربو په نس وړه خوله ده د عیب علامت دی. هغوی د کوم سړي خوله چې وړی دی مافي ضمیر اظهار نشي کولی، دغه کې فصاحت بلاغت نه وي. د رسول الله خوله مبارکه اندازې سره غټه وه، او هغې به چې کله خبرې کولې نو انتهایي مزېدارې خبرې به یې کولې. صحابه فرمایي چې کله به رسول الله د خولې مبارک نه حدیث روباسلو لکه چې ګلونه او خوشبو ترې راجوړېږي، او دونه په مزه مزه به خبرې کولې چې چا به لیکل غوښتل نه ځان سره به لیکل کولی شو. پیغمبر علیه السلام به هره خبره بار بار نه کوله، بلکې مشکله خبره به درې پیرې کوله. یو پیره به وکړه، بیا به وکړه، بیا به وکړه، چې صحابه به ټول په ټول باندې پوه شي. پیغمبر علیه السلام غاښونه مبارک د یو بل سره ټچ نو، بالکل یې لګېدلي نو، ځکه دا هم د عیب نه ښیي. تاسو به د ځناورو دا غاښونه کتلي، میخه بیزه غاښونه یو بل سره لګېدلي، دا عیب دی او انسان دپاره هم دا ښکلې نه ښکاري. پیغمبر علیه السلام د یو غاښ او د بل غاښ په منځ کې نرۍ فاصله وه چې هغې به د هغې په حسن کې نور خوند او لذت پیدا کړه. پیغمبر علیه السلام دا نور بدن مبارک چې انتهایی مزیدار ښکلی و. لاس مبارک ډېر اوږده هم نور نه ډېر لنډ و، ځکه ډېر اوږده لاس چې دی دا هم د عیب علامت، لنډ هم د عیب علامت. ګوتې مبارکې نه اوږدې وې ډېرې نه لنډې وې، د دې په منځ منځ کې وې د غوښې نه ډکې وې. پیغمبر علیه السلام پوزه مبارکه چیته نه وه، نه ډېره اوږده وه، ځکه دا دواړه د عیب علامت، بلکې په اندازه ښکلې ښکارېده. او د پوزې مبارکې د پاسه به یو نور سور چې د لرې نه به چا وکتو، هغو ته به اندازه وشوه چې دا امام الانبیا علیه السلام دی، دغه نور به ورته اندازه کېده. پیغمبر علیه السلام دا خپې مبارکې انتهایي مزېدارې وې، پوندې مینې وې. فرمایي وې دونه مینې وې چې چا به پرې اوبه ور پرېښودې نه، هغه اوبه به پې سیده تېرېدې، دا نه چې نښتې به. کومه خپه چې شبړی نو په هغې د اوبه اونخېري، کومه خپه چې انتهایي مینې مزېدارې نو په هغې اوبه وخېږي. پیغمبر علیه السلام په خپو مبارکو به د اوبه دقه شان ښویدلې او بل طرف ته به دې داسې ووتې. پیغمبر علیه السلام پوندې مبارکې ډېرې غټې نه وې، ځکه دا هم د عیب علامت، نرۍ هم نه وې، دا هم د عیب علامت، مزېدار انداز سره غټې وې. پیغمبر علیه السلام د خپو مبارک دا تلي ډک ډکو او انتهایي پاسته وه. پیغمبر علیه السلام اخلاق انتهایي اعلی و. کله به چې په لار راته نو ښکته به یې کتل، ښي طرف ته ګز طرف ته به یې نه کتل. فرمایي پیغمبر علیه السلام په سترګو مبارکو کې دونه حیا وه چې دونه حیا به یو داسې جینۍ چې چار دیوالۍ کې په حیا سره لوی شوي یا او لا واده شوي ویني یا د هغې په سترګو کې چې څونه حیا یي، د هغې نه زیاته حیا د رسول الله په سترګو کې وه. چېرته به هم صحابو ته نیغ نه کتله. پیغمبر علیه السلام اخلاق دونه اعلی وه چې الله رب العزت دغه په اخلاقو باندې قرآن کې قسم خوري. فرمایي وانک لعلی خلق عظیم. علماء کرام تشریف فرمایي په دې آیات کریمه کې څو تاکیدات دي. واو د قسم دپاره دی، ای والله ان حرف مشبه بالفعل دا دویم تاکید دی. خبر باندې لام داخل شوی دی، دا دریم تاکید دی. علا د اقتدار دپاره راځي، لکه څنګه چې اولئک علی هدی من ربهم کې علا د هغه علا دلته راغلی د اقتدار دپاره، دا بل تاکید دی. دا دونه تاکیدات راغلي دي، دا د دې دلیل دی چې الله فرمایي چې قسم مې په خپل ذات وایي محبوبه ستا اخلاق انتهایي اعلی او اوچت دي. پیغمبر علیه السلام د ښکلي اخلاقو مالک و. د بار خلکو سره د هغې اخلاق مزېدار، د بیبیانو سره د هغې اخلاق مزېدار. روایت ته بخاري کې راځي، حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها یو وارې پیغمبر علیه السلام سره خبرې اړولې، د هغې اواز مبارک اوچت شوه
چنانچه دغه دوران کې حضرت ابوبکر صدیق صاحب د خپل لور کور ته راغی چې کله کور ته راغی وی کته چې زما د لور आवाज لږ تیز دی حضرت عائشه پسې ورمنډه کړه چې ته دونه شوې د ابوبکر لور چې په امام الانبیاء आवाज اوچته پیغمبر علیه السلام خاموش سره د حضرت عائشه خبره اوري خو چې کله ابوبکر ولید چې عائشه پسې ورمنډه کړه رسول الله را منډه کړه د حضرت عائشه مخ ته ودرېږي او لیچ مبارکی کولای چې نه ابوبکر عائشه ته بسنوي نه ابوبکر عائشه ته بسنوي ابوبکر سے واپس کیږي رسول الله حضرت عائشه ته ګوره عائشه ته د پلان نه خلاصه کې کنه ته ټکولیا ګوره ستا په منځ او د پلان په منځ کې د زرالم ته د خلاصه کړې آزاد مې کړې دا د رسول الله اخلاق و پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په لار باندې روان دی یو زنانه ولا आवाज ورکې اې د الله رسول تاسو سره مې خبره اتروا پیغمبر علیه السلام امام الانبیاء چې د چا د مخه د دنیا پیدا د ځمکه اسمان پیدا دي پاغه لار کې خپل صادر مبارک غړي او بیبي ته وی راځه کې نستا ما سره څه کار دی اکار ورته خپل هغه بیانې چې څه ضرورت هغه بیانې پیغمبر علیه السلام دون اعلی اخلاق و پیغمبر علیه السلام په باقاعده دوستانه تعلق هم ساتو جمعات ته هم توا بازار ته هم توا خپل ولې هم پاللیا پیغمبر علیه السلام په شمایل کې روایت دی او دوستو حضرت ظاهر رضی الله تعالی عنه حضرت ظاهر سے د باندې اوسیدونکو کله بچ خار د مدینه ته راتاو د باندې یو غټه بیزان سره جوړ کړ د سبزو مبزو هغه به مسجد نبوي ته وروړه او د الله رسول ته به اې د الله رسول دا تاسو د لپاره هدیه ده پیغمبر علیه السلام به غټه پرانستا واپس په غټه کې د خار سامان کې خود دانه چې خالی غټه به ورکول زموږ سره دوستي معیار سي تاسو راته وای چې دوست تر ازما کړه نو کوک برازي کوک په معنا خو وایي کنه چې دا یو لاس دونه دکیا چې بس دا وجود هم د کوک کړی یا چې ما کر راځي چې دوه لاس دکې چې دا دروازه په خپل باندې داسې اوټکه یا دروازه په خپل باندې کولو کی او چې زه درځم چې ما ته اعلی خوراک کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تحب یو بل هدیه ورکوي محبت پسې وکیږي دا د پیغمبر سنت دی پیغمبر علیه السلام غوټه الکړه د خر مدینه منوره سامان کې خو د غوټه بیا وتړله او دته وی ظاهر د ځان سره خپل بچو له اوسه او وی فمن ظاهر بادیتنا ونحن حاضروه ظاهر زما کله دی او زه د خاربه پیغمبر علیه السلام د خپل مرګونو سره به تکلف او مزاح بم کولو اوم دې صحابي حضرت ظاهر سے بازار کې ست تجارت کوه پیغمبر علیه السلام پټک بازار کې راځي او د دې صحابي په دسترګو باندې د شاته طرف لاس کې دی د دې صحابي د رنگ د غلامانو هغه زمانه کې غلامان تکتور و حالانکه د صحابي د عربو قبيله آزاد سره تعلق و رسول الله په تیز اواز کې مې یشتري من هذا العبد او كما قال دا غلام زمون نه سوک اخلیا نو دې اون پیژنې چې دا امام الانبیاء و نو دې اطلقني پریم دا سوک خو د سترګو په ګټو ګوري دا امام الانبیاء دی پیدا نه دی ویلي چې پریم دا بلکې روایت د شمایل کې راځي چې د خپل املای راواغست د رسول الله په سینې مبارکي پسې مګل چې د املامي برکت شي فرمای د تبرانی پر روایت کې چې د پیغمبر علی السلام د لاس مبارک راواغستو په خورولو شروع شو چې قربان دا خو زما د جانان لاستیا دا خو د الله د نبی لاستیا پیغمبر علی السلام بیا واس کې دا غلام به زمون د پسو پیسو واخلیا دی ورته आवाज کې دا الله رسول ډېر تورم په ما کې ډېر تاوانو کیا پیغمبر علی السلام په دا وخت کې جمله استعمالي چې د سرو زرو په وبو د لیکلو قابل ده فرمایي نه ظاهر داسې نه ده د خلکو په نسبت بستا قیمت نه خو د الله په نسبت ډېر عظیم قیمت دی دا د پیغمبر علیه السلام خپل او اعلی اخلاق و مرګوري ته داسې متاثر و الله رب العزت دغه پیغمبر په باره کې او د دې د اخلاق په باره کې فرمایي لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه اې د 400 دی غیور مسلمانانو دا د رسول الله دغه اخلاق خپل کتم خپل جن انفرادي اجتماعي کې د پیغمبر اخلاق را جمع کا او بیا داسې پیغمبر شوی چې دونه خوبه پکې را جمع یا نو د پاسه یو رستو کذاب منل دا د دنیا او د آخرت بدبختی ده لہذا غلام احمد قادیانی چې دې سړی کې حب جاه پروت و د کې د دنیا محبت د شهرت مینه پرته و د خپل محبت د دنیا محبت تباہ برباد کوه په داسې سړی باندې په زرګاو په لکو پر لعنت ویا داسې سړی موږ څنګه پیغمبر عمر و چې دغه جن مطالعه هغه د دروغ نه ډک دی هغه د ګستاخونو ډک دی هغه د کنزلو نه ډک دی هغه د بدتمیزونو ډک دی هغه د بدکارونو ډک دی هغه د ضعیف
بیمارو نه ډک دی پیغمبر خو لحیم شهیم وي پیغمبر کې چرم داسې بیماری نشي راتلی چې داغه د عیب سبب جوړ شي پیغمبر شل نشي کېدی پیغمبر بټان نشي کېدی پیغمبر لود نشي کېدی پیغمبر ګډ نشي کېدی پیغمبر کې داسې بیماری نشي راتلی چې هغه د خلکو د لپاره عیب وي او خلک ته تخته وکي د دې وجه محققین مفسرین فرمایي چې سیدنا ایوب علیه السلام د صحیح روایتونو چې کوم ثابت دی هغه دا ده چې د دې بدن کې یو بیماری و بس نور دا نه دي ثابت ضعیف روایتو کې راځي چې دا غي په بدن کې چینجی شو چینجی به اوچت کو چې کله به پریوته هغه به وي چې د دې زما په جسم کې الله رزق مقرر کړی دی دا اسرائیلی روایت دی محققین علما دې روایت باندې رد کړي فرمایي د پیغمبر په جسم کې داسې بیماری نشي پیدا کېدی چې خلک ته نفرت وکړي زیات نه زیات محققین علما فرمایي چې د ایوب علیه السلام په بدن کې تبه وا یا د جوړونو درد وا چې هغه باعث د نفرت د خلکو لپاره نه و غلام محمد قادیانی په سترګو بټاو یو سترګ باندې غلام احمد قادیانی په یو جیب کې به ګوړه ګرځوله ځکه هغه ته شوګر مسله و شوګر به وګرځېدو ګوړه به خوړه او په بل جیب کې به چې کم دی لوټه ګرځوله زموږ استاد محترم ډاکټر شیر علي شاه صاحب رحمت الله علیه اکثر درس کې فرمایل چې کله کله بدی او د سماجی د کیناستو خیال به نو د لوټي په ځای به په ګوړه او د سماجی وشکو دونه بیوقوف هوا دونه احمق هوا داسې احمق سره الله پیغمبر نه جوړي داسې د عیبونو نه ډک الله پاک پیغمبر نه جوړي قران کریم کې د سلو نه زیات آیتونه په دې دلالت کوي چې الله رب العزت په امام الانبیاء محمد رسول الله باندې نبوت دروازه بند کړې ده او احادیثو کې د 200 نه زیات تر 500 پورې داسې احادیث دلالت کوي سپه عبارت النص سپه اشاره النص سپه دلالت النص سپه اقتضاء النص چې د امام الانبیاء نه پس بل نبی هیڅ چره تر قیامت پورې نشي راتلی علما فرمایي اخر زمانه کې چې د دمشق په مشرقي مناره باندې سیدنا عیسی علیه السلام د اسمان دراکوز شیا دو کسانو باندې به لاس خیا د مازیګر منځ به تیاریا حضرت مهدی علیه السلام به د دجال په مقابله کې ظاهر شوی اولیاء صالحه به د عیسی علیه السلام سره ملو شیا بیا به عیسی علیه السلام ورته اې د الله نبی ته جمع تمخ کې ته مو ته جمع پړاو کا صحیح روایتو کې راځي چې عیسی علیه السلام ورته نه مهدی ته مخ شجامه تا زبتا په شاته به تور مقتدی ودریګما شرات د حدیث لیکیا وی حضرت مهدی چې مخ کې شو او عیسی علیه السلام رستو مقتدیانو کې ودریدو د کې دې طرف ته اشاره ده چې مهدی حضرت عیسی علیه السلام دا پیغام امت محمدی ته ورکول غواړي چې اے امت محمدی زه د خپل نبوت لپاره نیم راغله زه د عیسایت تبلیغ لپاره نیم راغله زه د محمد رسول الله د دین د تبلیغ لپاره راغله او دا هغه د دین یو عظیم حکم د جهاد جندي کولو لپاره راغلی ما نو عیسی علیه السلام هم راځي به طور امتی دا نه چې نبی بنئ هغه به نبی خو بیا ما خپل فخر ګڼي چې د رسول الله د امت خدمت وکړه غرض دا دی چې په رسول الله باندې بالکل د نبوت دروازه بند ده څوک چې دې باره کې شک هم کوي هغه د اسلام د دایرې نه خارج دی د دې وجه نه زموږ علماء حق چې دي ماشومانو ته دا عقیده ښیي چې پیغمبر باندې د نبوت دروازه بند ده زنانو ته دا دروازه ښیي ما دوست حضرت پیر مولانا حزب الله جان صاحب دامت برکاتهم یو ډیره ښکلې خبره وکړه چې دلته زمونږ یو خور ده یو بچی ده او هغه باقاعده د ختم نبوت کورس زنانو ته پړاوي او د هغې په کورس کې 900 زنانه هغه باقاعده شرکت کوي او د رسول الله د ختم نبوت عقیدت زده کوي قربان شم د چارسدې د خلکو نه دغه شان د خپل علماو مړې جوړې شي دغه شان د خپل علماو طاقت جوړ شي کو نارینه کو زنانه د دې اکابر سره د دې علماء حق سره ودرېږي چې باطل چارسدې ته په کاغذ سترګم نشي کتلی ان شاء الله وعده کوي تاسو کنه د ټولو وعده ده کنه چې تاسو به د خپل علماو سره په هر حق تحریک کې ولاړې ان شاء الله کنه د ختم نبوت په عظیم تحریک کې به تاسو ولاړې کنه الله رب العزت تاسو د ناس ته قبول کړي او دا کوم عظیم شان جلسه چې وشوه الله د خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کړي وخت ډېر تیر شوی دی تاسو هم تنګ شوی په دې خبرو باندې اکتفا کوم